अस्सलाम वालेकुम زما د وطن درنو خوږو پښتنو څنګه چې تاسو ته پته را چې خان صاحب اوس د سایفر ډرامې نه پس القادر ټرست کیس کې په جیل کې دنه گرفتار کو او څنګه چې پاکستان کې تاریخ کې پړومبي ځل لګ دا روان دي چې ججان په خپل اډیاله جیل ته ځي او د خان صاحب مخې ته حاضری لګي او ټرایل شروع شي نو القادر ټرست کیس ټرایل هم شروع شو زه تاسو ته نن وایم چې اصل کې القادر ټرست کیس دې څه شي په 2019 کې ملک ریاض د نواز شریف د زوی حسن نواز نه په لندن کې ون هایډ پارک کې یو کور واغستو د برتانیې ایجنسی NCA ته شک شو چې د دوړو صدا دومره پیسې د کم ځای نه راغلي نو هغه خپل طرف نه انویسټیګیشن شروع کو معاملہ عدالت ته لړا او الته کې ملک ریاض سیټلمنټ کو اور 190 ملین روپیز ورکړي خان صاحب چونکه هغه ټایم وزیر اعظم او خان صاحب ته پته ولګید چې د پاکستان دومره ډیره پیسې بهر پراته را نو خان صاحب د حکومت پاکستان په ذریعہ هغه پیسې د بهر نه پاکستان ته وروړه او سپریم کورټ په اکاونټ کې جمع کړې هغه پیسې نه خان صاحب په خپل راوړي دي نه خان صاحب سره رشتہ دار هغه راوړي دي نه خان صاحب چامرګری هغه راوړي دي هغه حکومت پاکستان راوړي دي او نن د سپریم کورټ په اکاونټ کې موجود دي هغه نه پس چونکه تاسو ته پته څنګه شوکت خانم د پاره لکونو کروڑونو خلک اتیا ورګي داسې خان صاحب په پروګرام کې خپل خواهش اظهار وکړو چې زه پاکستان کې جدید یونیورسيټي قائمول غواړم او زه چونکه خان صاحب ډېر غټ عاشق رسول نو په هغه یونیورسيټي کې به صرف سیرت النبی باره کې تعلیم ورکول کیږي نو هغه د پاره ملک ریاض زمکا او بلډینګ اتیا کو چې دا غي کله ټرست ډیډ ولي کلی شو نو پای کې دا خبره درج وا چې خان صاحب یا بشرا بیبي د دې صرف ټرسټي دي مطلب صرف به observation کوي او حفاظت به کوي هغه نه علاوه به د دې یونیورسيټي نه تنخالي نه به سمالي فائدہ علي نه به د دې یونیورسيټي کارونو کې مداخلت کوي او نه به پکې خپل څه فیصله امپلیمنٹ کولو کوشش کوي یو آزاد بورډ جوړ کو دا یونیورسيټي د پاره او هغه بورډ د یونیورسيټي هر فیصله اخلي او په هغه یونیورسيټي کې د ملک چې کوم قابلان ماشومانو الته مفت تعلیم دا غي شروع شو او ننم جاری او ساری دی هغه ټرست ډیډ کې ډېر خولي بل انټرېسټینګ خبره هم دام لیکل شو چې کوچرته خوده مکه دا یونیورسيټي بند شي نو د دې د ازمکا یا بلډینګ هغه به نه د خان صاحب ملکیتي نه د بیبي ملکیت پي نه به د دې داخی د کوروالو یا د مرګرو ملکیتي دا به یو فلاحي زیده او دا به یو بل خیراتی کار د پاره به دا زی د ازمکا یا بلډینګ استعمال کی اغین علاوه صوبه ذاتی حیثیت کی نشي استعمالوله نو تاسو ماته وایي چې کرپشن دی کې کم ځای کې شوی دی او دویمه خبره چې خان صاحب جرم څه دی چې د پاکستان پیسې پاکستان ته واپس وروړه او یا د پاکستان قابلانو ماشومانو د پاره سیرت النبی په مطابق یونیورسيټي قائم کړه فیصله ستاسو ده